په عمل کې د ګرانۍ زیاتېدو سره هر رقم کاروبار کوونکو یا کارکوونکو د خپل خوښې مطابق نه یوازې د خوراکي توکو نرخونه لګولي دي بلکې په کرایانو کې هم د ضلع انتظامی د مقرر شوي نرخونو نه بالاتر په کرایانو کې زیاتوالی راوستی شوی دی په کم چې عام ولس سختې اندېښنې ښودلې دي او وایي چې باید ضلع انتظامیه د خپل کردار ادا کړي او د لوی ګرانۍ ته په کتو سره د عام ولس ژوند اسان کړي او کم د ګاډو یا چینچو ډرایوران چې د حد نه زیاتې کرایانې اخلي باید چې هغوی سره د قانون مطابق چلن وکړي شي چې عام ولس ته اسانه شي د کرایانو زیاتېدل خو په ټوله ضلع کې د ډرایورانو لخوا خپل حق ګڼل کېږي او په ټولو روډونو دغه زیاتې کرایانې اخیستل کېږي خو د رزړو په تغبې روډ چینچیانو والا د مقرر شوي نرخونو نه زیاتې کرایانې اخلي د مفتي آباد ویلج کونسل جنرال کونسلر فضل ربی دلبر رادیو ته وویل چې دوی د رزړو نه تر مفتي آباد پورې 80 روپو پورې کرایانې اخلي کومه چې ټاکل شوې 10 روپۍ کرایه ده او دغه زیاتې عام ولس سره روان دي زما فضل ربی نوم دی د مفتي آباد ویلج کونسل جنرال کونسلر زه چې د تغبې روډ په کرایه باندې ما یو شټین اخیستی دی او بل ما له خلکو اوټرا کړی دی موږ نه تمه کوي موږ پسې زنانه راځي کورونو ته دفتر ته چې کوم ځای کې مخې له راشي وي تاسو د دې تپوس نه کوئ تاسو موږ څه کوئ نو زه په دې باندې ضلع انتظامیې نه دا غوښتنه کوم کیونکې یو څو ورځې مخکې چې کوم دی ما اے سی صاحب سره میډم چې کوم ده هغې سره ما په دې ملاقات هم کړی دی ما ته 2-3 ورځې ټایم راکړی نن کې اوسه پورې په هغې سره عمل درآمد ونه شو چې تغبې روډ والا کمې ناروا کرایانې دي او خپله باچایي ده د هر چا په دې باندې موږ اے سی صاحب سره ډېرې خبرې مو کړې هغې ما له دا یقینداني راکړه چې زه 2-3 ورځې کې به دا مسله حل شي او ډي سي سره نرخنامه پرته ده او دا دغه شي نو د هغې په مطابق به بیا موږ ایکشن اخلو خو اوسه پورې په هغې خبره باندې ایکشن وانغېستی شو چې زر تر زره دی په دې خبره باندې ایکشن واخیستی شي هر چا خپله جوړه کړې ده باچایي او دا هر سړي خپله مرضي ده نو مهرباني دې وکړي چې د دې خلاف ایکشن واخیستی شي د چینچو والا یو خپله بدماشي یو خپله غونډهګیري جوړه کړې ده څوک شپېتالي څوک سللي څوک چې چا څه واخیسته بد چاریق نه معلوم زنانه روخیږي روزانه زنانه سره دا بدتمیزي دا بد اخلاقي کیږي بل سټوډنټ سکول ته راځي ریګولر سکول ته راځي دا ټول غریبانان خلک دي د چا به یا وس کیږي وس به نه کیږي نو کم از کم ضلع انتظامي نه زه دا تمه لرم چې زر تر زره په دې ایکشن اخلي او که ایکشن یې وانغېسته نو بیا به موږ روډونو ته مروځو احتجاج به هم کوو فضل ربي زیاته کړه چې څو وارې دغه زیاتې کرایانې د ضلع انتظامي په نوټس کې هم راوستي خو ولې هغوی پرې ایکشن نه اخلي بل خو ضلع انتظامي څه دریځ نه دی ویلی خو د کرایانو د اضافې ستونزه تر ډېر وخت روانه ده او هغوی پرې هم ځان غلی کړی دی خو فضل ربي وایي چې کو دغه ستونزې حل نه شوې نو دوی به احتجاجونه هم کوي علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 په عمل کې